یو بل سوال کړی دی چې یو ملګری دی هغه وایي چې ما باندې چا جادو کړی دی او ډېر وګرځېدم پیسې مې مو لګولې. نو اول دته معلومات د کوم ځای نه دی چې دی وایي چې ما باندې سحر شوی دی او که څوک ورته وایي نو دا د ځان نه خبرې. خو به هر حال د سحر علاج آخري دو سورتونه دي، سورت فلق او سورت ناس، او دا نازل شوي دي د سحر د رد لپاره. نبی رسول الله صلوات والسلام باندې یو يهودي سحر کړو، داغه نوم لبید ابن اعصم، هغه او داغه د ولوریانې وي په نبی رسول الله باندې سحر کړو. د نبی رسول الله وخت مبارک پیدا کړیو د یو خادم نه، او اګومن زب چې نبی رسول الله استعمالوله پاغه کې د نبی رسول الله وختو، نو هغه وخت د يهوديانو پیدا کړو، بیا داغه سره سنور سه یو ځای کړیو او ستنې پاغه کې منډلې وي او بیا هغه ته غوټي ور کړی. هغه ډیره وګدا واقعه ده. او بیا یو کوه د بیري زروان ورته وی شاړ کوه الته اخو لاندې او د پاسه په یو غټه اخوا. نو نبی رسول الله والسلام باندې دا سحر اثر وو، خو اثر د نبوت په کارونو باندې نه وو، صرف دومره اثر و چې هیره به پیراتله چې یو کار کړو چې یاره دا مانه دی کړی، یا یو کار به نو کړی دا ما کړی دی. شپږ میاشتې تقریبا اثر وو. بیا نبی رسول الله والسلام یو ځل داسې ودو، نو دوه ملایکې راغلي، یو ملایکې سر ته ودرېده او یو خپو ته ودرېده. نو دا یو ملایکه دی بلې ته وایي چې د باندې څه چل شوی دی. نو هغه بل ملایکه ورته وایي سحر پې شوی دی. وایي چا پې کړی دی؟ وایي لبید ابن اعصم او داغه لوریانو. چې نبی علیہ السلام دا خبره واورېدې نو راپاسېده. عایشې رضی الله عنها ته وفرمایل چې کار وشو، او بیا علی رضی الله عنه او دو نور صحابه کرام لېږلي وو هغه بیري زروان ته، هغه جادوی راوویسته، هغې ته 11 غوټې ورکړې وې او هغه د جادو دومره اثر و چې هغه اوبه یې د کوی بالکل سرې کړې وې لکه د نکریزو په شان. بهرحال هغه چې راوړه نو بیا دا دو سورتونه نازل شو، سورت فلق او سورت ناس. هغې ته 11 غوټې ورکړې وې او په دې دواړو سورتونو کې 11 آیاتونه دي. نو یو آیات به ویلې او یو غوټه به پرانسته چې هغه ټول اخلاص شو، نه د سحر اثر ختم شو. بهرحال دغه دواړه سورتونه د سحر د رد لپاره نازل دي. او د دې سره سره د سورت یاسین، د سورت یونس آیات نمبر 1 او 2 قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. دغم د سحر د پاره بهترین علاج ده. سحر او ماخام د درې ځل وایي او په ځان د شفقې ان شاء الله سحر به ختم شي. کوي اول خوشتنه کوي نو ختم بشي. او چا باندې چې سحر نه هغه موای په کور کې نو سحر به په اثر نه کوي، نه پاغه باندې او نه د هغه په کور باندې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی د بند غوښې په باره کې. نو انډیا کې یقینا چې مسلمانان شته دي، خو هلته خو د دې غټو حیواناتو ذبحه ډیره مشکله ده که هلته څوک وکړي، ځکه چې دغې ته هندوان خپل معبودان وایي، غوا، غویی وغیره. نو د هغې ذبحه په هندوستان کې څوک کوی هم نشي، او مسلمان هغه هندوان بیا ظلمونه کوي ورباندې، او بیا داسې علی الاعلان چې هغه بیا په ډبیو کې بندېږي او نورو ملکونو ته ځي. نو بهرحال هر کفري ملک چې د هغې نه په ډبیو کې بنده غوښه راځي نو په هغې کې احتیاط پکار دی. که یقیني معلومه شي چې دا مسلمان ذبحه کړی او بسم الله یې پې ویلې ده نو بیا خو خوړی شي، خو دا یقیني معلومېدی نه شي. بلکې نن سبا په اسلامي ملکونو کې هم چې دا کم چرګان وي نو هغه په ماشین باندې ذبحه کېږي، او د ماشین ذبحه چې ده نو هغه شرعي نه ده او هغه نه حلالېږي. نو دا چرګانو نه چې کم چرګانې د هغې نه به هم ځان ساتئ. یو بل سوال کړی دی چې یو کس سره پیسې او ته ورته وایي چې دا شی ما ته واخله، او هغه لاړ شي هغه شی واخلي درته،
او بیا تا باندې په ګران ریټ باندې حساب کی نو چې دا تا ورته ویلی چې ماته واخله دا د قرض صورت ده یا غدر ته وی زی درته اخلم نو دا د قرض صورت ده دی کې بیا منافع او ګټه دا سود راځي البته کاغه په خپل باندې یو شی واخلي ارزانه او تا باندې په نیټه باندې په قرض باندې ګران خرڅای نو دا جایز ده یو بل سوال کړی دی چې یو کس نه مثلا د ماسپخین منځ شوی وي او د یوازې خپل منځ کوي نو د مانځنه مخکې نوافل کوي شي ولی نشي کوي د ماسپخین د مانځنه مخکې کوي شي د مازیګر د مانځنه مخکې کوي شي او چې ماخام د جمع شوی نو اول به د خپل منځ وکي فرض او سنت بیا غینه پس چې څومره نوافل کوي تر ماسختنه پورې کوي شي د ماسختن نه مخکې کوي شي رستم کوي شي البته په سحر کې مخکې هم نفل منه دي او رستو هم نفل منه دي یو بل سوال کړی دی د نوم په باره کې محمد ناصر ودا څنګه نوم دی ډیر زبردست نوم دی بل سوال کړی دی چې یو کس داغه د تشو بولو تکلیف وي چې همیشه جاری وي نو داسې کس ته مریض د سلسل بول وایي د دې کس په باره کې دا حکم دی چې دغه کس به هر مانځ ته اودس کوي او چې کوم ځای ګنده شوی نو هغه به وینځي او بیا په درمیان د مانځ کې که د بول قطرې د نزي نو پروا نه کوي د مون صحیح ده وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو مخکې سوال کړو چې د یو کس جامې ویني شوی او د داغه سره منځونه کړی د معلومات نه ما جواب کړو خو دی وای چې سړی ته معلومه نه چې ما په څومره منځونه کړی چې کوم وخت نه د جامې اغوستې دي نو هغه وخت درته معلوم ده یو ورځ مخکې دی اغوستې دوه ورځې مخکې دی اغوستې دي او پته نشته ده چې دا جامې کله په وینو شوی دي نو دا ماغه وخت نه به د منځونو قضا راوړي یو بل سوال کړی دی د معاملې په باره کې نو چې تا ته دا ویلو چې کوم مال خرابي هغه ما ته واپس کا زه اخلم نو هغه ستا حق دی ور باندې چې هغه به مال واپس کړي مال باخلی او داغه په عوض کې به تا ته پیسې درکړي تا ور سره بل سودا کړی دا داغه په عوض کې تا نه پیسې ستنې کړې دي نو دا خو هغه ته جایز نه دي یو بل سوال کړی دی وای چې زما ورور دی خپل خزې دا قسم ورکړی چې دی ورور سره به خبرې نه کوي نو کاغه د واتس اپ په ذریعہ ما سره خبرې کوي نو کده د خزې صرف قسم ورکړی هغه وکي نه کړي چې صحیح ده نو بیا خو د بل چا په قسم ورکولو باندې قسم نه راځي هغه خبرې کوي شي که خبرې وکړي نو تا هغه باندې قسم نه وړي او کاغه ورته ویلي چې او بالکل صحیح ده نه کوم ور سره خبرې نو بیا کده د واتس اپ په ذریعہ تا سره خبرې کوي نو هم دغه کېږي قسم په اوړي البته کله کلو باندې خبرې کوي نو بیا قسم نه لازمي یو بل سوال کړی دی د دعات په باره کې چې یو کس جمع ورکوي نو هغه د دعات په ځای باندې زواد وایي نو یو خدای دی چې بالکل حرف بدل کی نو بیا خو دې سره موږ خرابېږي او کدا سی وی چې معمولی غوندي د زوی आवाज ورکی دا دعات د زوی سره په 50 صفاتو کې مشابهت لري د تجوید د قواعد مطابق معمولی غوندي که د زوی आवाज ورکی نو دا صحیح ده بلکې بهتره ده او که بیخي زوی تی جوړی نو بیا غلط. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی مونږه د موبایل سامانونه خرڅو نو سکسان راشي سلمانان هغه مثلا سامان ویسي چې کومه په کار نشي نو هغه بیرته واپس راوړي مونږه پیسې ورکو دا جایز. یو بل سوال کړی دی مونږه مارکیټ ته تقریبا واته چته ده داغه په ووم چت کې جمع کیږي وای مونږ سره نږدې بل جمعه تم ده او دلته مارکیټ کې مونږه جمع کوو نو بهتره خدا ده چې کم جمعات وي تاسو سره نږدې الته جمع وکړي
خو البته دا که په دې نیت باندې تاسو دلته جمع کوئ چې بعضې خلک هغې جمع ته ځان نه رسئ، ناراستي پکې او بیا کې جمع پاتې کېږي، نو په دغه وجه که تاسو بیا دلته جمع کوئ نو پروا نه کوي. خو نور د جمع دپاره جومات دی، مارکیټ نه دی. البته که مارکیټ کې جومات جوړ شي نو بیا ډېره ښه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا کمې پیسې چې تا د درکړي نو په دغه پیسو چې تا کم مال راوړو په دغه کتاب هغه شریکې. نور چې دا ته په دکان کې خرڅوي تا سره نور سامان هم دی او دام دی، مثلا ستا خپل کمپیوټر هم دی او دام دی، نو کرایه و غیره به هغه په دې ټولو باندې تقسیمه. بیا چې څومره پیسې دي ته وځي نو د هغې مطابق څه په هغه باندې او څه په تا باندې راځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی، مونږ د موبایل سامانونه خرڅو، نو څه کسان راشي سلمینان هغه مثلا څه سامان ویسي او چې کومې په کار نشي نو هغه بیرته واپس راوړي، مونږ پیسې ورکوو. دا جایز؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی د ټیکسي په باره کې. وایي دلته په اماراتو کې مونږ ټیکسي چلو او چې څوک لاس درکړي مثلا شرابي او هغه د شرابو مرکز ته ځي، یا مثلا زناکار وي نارینه یا زنانه هغه د زنا مرکز ته ځي، نو ته مجبورې چې بیا یې نه، هغه خو تا ته لاس درکړي ته ورته مه ودرېږه. که چېرته تا ته یقیني معلومه یي چې واقعي دغه سړی د ګناه ځای ته ځي نو ته به یې نه بوځې. دا د هغه سره د ګناه په کار کې امداد کول دی. او یو دای چې تا ته معلومات نه او یو ځای ته تا بوتلو بیا هغه هلته هغه ګناه کوي نو په هغې باندې ته نه ګناهګارېږې، خو چې تا ته پته ولګېږي نو د ګناه ځای ته به یې نه بوځې.